دا د منظري بابا علاقه ده. دا په ضلع ملکنډ په کوټ بازار نه تقریبا 10 منټه فاصله کې دا ځای واقع دی. ډیر ښایسته ځای دی، مزیدار ځای دی. او دلته چې کوم دی د جمعې په ورځ د اتوار په ورځ باندې ډیر زیات رشي، خلک راځي زایرین. نو په دغه هغه کې مونږ هم رالو. تاسو کتی شئ، ډیر خوندور ځای دی، ښایسته شنه علاقه ده، شنه بوټي دي. دا د یو بزرګ او یو لوی ولی الله رحمکار چې په منظري بابا باندې مشهور و، په هغوی باندې چې کوم دی دا ځای مشهور دی، دا ځای یادیږي. او دغه صاحب چې کوم دی دا د نوښار نه راغلی و، د کاکا صاحب 3 نمبر زوی دی. او دلته چې کوم دی راغلی و او دلته بیا آباد شوی و. د دې څو وجوهات دي. اولنۍ وجه دا ده چې هغوی اولیاء الله و، هغوی بزرګان و. بزرګان همیشه داسې یو سیټ ته غوندې ځای ګوري او هلته چې کوم دی د عبادت د الله تعالی عبادت په مینه سره محبت سره کوي. ځکه چې نور معاشره کې انسان وخت تیروي نو هغې سره چې کوم دی مصروفیات دي، نو هغه شان عبادت ته انسان نه وزګارېږي. دغه اولیاء الله بس د دوی تعلق او مینه محبت د الله سره وي. دوی کوشش کوي چې مونږ ځان له سیټ ته ځای وګورو او هلته چې کوم دی د الله تعالی عبادت وکړو. نو په دغه سلسله باندې هغوی دلته راغلي وو. 2 نمبر چې کوم دی په دغه علاقه کې فساد ډیر و، جنګ جګړې وې. نو دوی به چې کوم دی د ورځې د شپې به عبادت کو دلته، او د ورځې به چې کوم دی بیا د خلکو چې اصلاح کوله، خلک به یې مونځ ته رابلل، خلک به یې ذکر تلاوت ته رابلل. او د خلکو په منځ کې چې کوم جنګ جګړې وې هغه به په مینه محبت سره په اتحاد سره بدلو به. همدغه شان بله وجه دا وه چې دلته چې څنګه هغوی راغله دا ځای د هغوی خوښ شو، د هغوی زړه ته پرېوتو. نو بس همدلته چې کوم دی د ژوند آغاز شروع کړو، دلته یې خپل ژوند تېراوه. او که تاسو وګورئ دا اکثر اولیاء الله بزرګان چې کوم دی دا اکثر به داسې خوشي علاقو کې هغوی هلته خوشحاله وي. بس د الله تعالی ذکر کوي، د الله تعالی چې کوم دی یاد کوي، د عبادت کوي، هغوی په دغه کې خوشحاله وي. او دوی چې کوم دی تقریبا په 1800 کې راغلي وو، تقریبا 100 د پاسه دا کلونه وشو چې دا ځای اوس هم چې کوم دی موجود دی. خوا کې چې کوم دی جومات دی، تاسو کتی شئ، اوس چې کوم دی رانږدې شو جومات دی. جومات پسې بیا بره مزار دی او ډیر چې کوم دی خوا کې نور هم قبرونه دي ورسره. تقریبا د دوی د خاندان به څوک وي داسې مونږ ته معلومات نشته. د دغه علاقو چې کوم کسان دي مشران، هغوی ته اکثر د دې معلومات دي چې دا قبرونه د چا دي. تاسو وګورئ ډیر ښایسته او مزیدار جومات و. په دغه ورځ باندې چې کوم دی مونږ لاړو نو تقریبا باران شوی و، لمر هم نه و، وریځ وه او ډیر ښایسته یخې هواګانې لګېدې، ډیر بهترین موسم و. نو چې کله ځای ښایسته ځای وي او موسم هم ښه وي نو د هغوی بیا ځان له یو خوند وي، یو ښکلا وي، یو مزه وي. تاسو کتی شئ په دغه وخت کې دغه جومات چې کوم دی تاسو کتی شئ، ډیر ښایسته او مزیدار هغه جومات یې جوړ کړی دی. خو افسوس خبره دا ده چې دلته هغه اعمال نه کېږي د صاحب چې کوم نسبت و، د صاحب چې کوم هغه د هغې چې کوم دی سلسله هغه باقي نه ده پاتې شوې. نو که داسې شوی وی نو ډیره به ښه وه چې دلته یو خانقاه وی، دلته مدرسه وی.